السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده د ډوډۍ څخه بعد پاغه پلیټ کې لاس پرول د دې څه حکم دی؟ او بل د ډوډۍ څخه بعد لاس پرول سنت دي او کنه؟ د قرآن او حدیث په رڼا کې جواب راک. ګوره دا ښکاره خبره ده، د ډوډۍ څخه بعد لاس پرول سنت. البته د ډوډۍ څخه بعد پاغه لوش کې لاس پرول دا په حدیث سره ثابت نه ده او داسې عمل دا د تعذیب خلاف معلومیږي، د شریعت خلاف معلومیږي. که چیرې یو مجبوري یو عذر هغه جلا خبره ده. که چیرې څوک په دې نیت سره پاغه پلیټ کې لاس پرېوي چې دا سنت دی، دا سراسر بدعت او گمراهي ده. د دې څخه ځان ساتل پکار دي. ډیر داسې خلک شته چې یو شی په سنت او په حدیث سره ثابت نه دی هغه ته د سنت درجه ورکوي چې دا سنت دی. د دې څخه ځان ساتل پکار دي. خاص کر عوام چې په هر شي کې د سنت درجه ورکوي چې دا سنت دی. پکار دی عوامو ته چې د علماو څخه پوښتنې وکړي او د علماو څخه خپل راهنمایي وکړي او علماو ته ولاړ سي، د علماو مجلسونه اختیار کړي، د هغه څخه پوښتنه وکړي چې آیا دغه زه عمل کوم دا صحیح عمل دی او کنه، او د دې څه حقیقت دی په شریعت کې، آیا دا په حدیث سره ثابت دی او کنه. نو ډیر داسې عوام شته چې هغه نیک عمل کوي لیکن داسې عمل چې هغه په حدیث سره ثابت نه دی هغه ته د حدیث درجه ورکوي. نو دغه کس په ګناه کې مبتلا دی. نو پکار دی چې هر شي ته د سنتو درجه نه کوور، د علماو څخه پوښتنې وکړو، د علماو په مجلسو کې کښینو. په حواله سره سنن ابي داود حدیث نمبر 3971 دا حدیث راوړی دی. والله تعالی اعلم بالصواب. دارالفتاء الاخلاص کراچی. فقط و سلام.